د ختم نبوت په مناسبت او مراسمو کې د حضرت شیخ صاحب په حکم باندې الله رب العزت منګه تاسو له توفیق راکړو او راجمع کړو. الله رب العزت دې دا حاضرین د خپل رضا موجب او باعث وګرځي او په عالم حشر کې دې د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د هغې د هغه لوړ او نامدار بیرغ د لواء الحمد لاندې همدقسې زمونږه د راجمع کېدو دپاره یو باعث وګرځئ او د هغې هغه شفاعت الکبرا او شفاعت العظما کې دی زمونږه د برخې دپاره دا یو وسیله او یو توفیل وګرځئ او دارنګې زمونږه ستاسو هغه روحاني تند دی بیا د حشر په میدان کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د کوثر د حوض د هغې په هغې اوبو باندې د الله رب العزت زموږ ستاسو هغه تندې بیا ماتې کړي. حضراتو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ډېر زیات مراتب دي او ډېر ول الله رب العزت فضیلتونه او منقبتونه ورکړي دي. ډېر زیاتې خوبې محاسن محامد دي او تاسو موقع په موقع او جمعه په جمعه او د سیرت په مجالسو کې او دارنګې خانقاهي مجالسو کې تاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ګوناګون صفات هغه اورئ. هغه ډېر زیات دي، لا تعد ولا تحصى دي، بلا نهایه و غایه دي. کتابونه د هغې نه ډک دي. په زرګو کتابونه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت باندې لیکلي شوي دي. علما وایي د محتاط اندازې مطابق د رسول علیه الصلاة والسلام په سیرت باندې تر 38,000 پورې کتابونه دا لیکلي شوي دي. په صفت به د 1000 کتابه ډک شي ته د ټول جهان ښکلای محمده صلی الله علیه وسلم. په دغې عظیمو مراتبو مناقبو کې په دغه فضایلو کې یو لوی فضیلت دا دی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت په تخت باندې یوازې جلوه افروز دی او د ختم نبوت هغې تاج له ښکلا ورکړی ده. حضرات دې وجې نه دا زموږ ستاسو د ایمان جز دی. دې نه بغیر ایمان نامکمل دی. ملګرو یاد ساتئ یو د توحید عقیده ده، یو د وجود باری تعالی عقیده ده. دا جدا جدا مسلې دي. یو د نبوت مسله ده، یو د ختم نبوت مسله ده. موږ به د الله تعالی په وجود باندې کلک غیر متزلزل مستقیم ایمان وي. دارنګې د الله رب العزت د توحید باره کې به موږ 100% کلیر یو چې الله تعالی وحده لا شریک دی، ذاتا امرا صفتا حکما. او دارنګې په هر جهت سره الله رب العزت احد صمد وحده لا شریک دی. دې ته وایي عقیده توحید. یو مسله د وجود ده چې دا کائنات خود به خود وجود ته نه دی راغلی. یو مخلوق په خپله نه جوړیږي. هیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، هیچ آهن خود بخود تیغیں نشد. اوسپنې نه په خپله توره نه جوړیږي. یو څیز په خپله جوړیږي نه. یو څیز چې جوړیږي دا تخلیق به څوک کوي او دغې ذات ته خالق لاازال الله رب العزت ویلی شي. دا د وجود عقیده ده. یو مسله د نبوت ته چې الله رب العزت د انسان د هدایت د ده د راهنمایۍ دپاره د ده د لارښودنې دپاره د برګزیده هستو د چونیده هستو د ډېرو منتخبو برګزیدو هستو چې هغه معصوم عن الخطاو، هغه د هر قسم ګناهونو نه مبرأ او منزه و. هغې نه د نبوت نه مخکې ګناه کړې وه او نه یې رستو کړې.
نه صغیره ګناه کوي او نه کبیره ګناه کوي. دا د انبیاء د عصمت عقیده ده. الله اعلم حيث يجعل رسالته. الله د هغې انتخاب وکړو او د دغې سلسلې لومبنی هستي چې لومبنی انسان هم او لومبنی پیغمبر هم حضرت آدم علیه السلام. د هغې نه دا سلسله شروع شوه. انبیا راتلو را روانو، یو سلسله شروع وه. دا سلسله چلیده. دې کې جلیل القدر انبیا رال. دې کې نوح علیه السلام تشریف راوړه چې هغه ته ابوالبشر ثاني وایي او د هغه نه د انسانیت بیا په دویم ځل ابتدا وشوه. دې کې ابراهیم خلیل الله هغې تشریف راوړه علی نبینا علیه السلام. دې کې حضرت موسی کلیم الله په دې سلسله کې رال. دې کې حضرت عیسی روح الله علی نبینا علیه السلام تشریف راوړه. داسې انبیاء را روانو، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے. سب سے آخر میں وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے. آخری دا اللہ پیغام چے قرآن پاک تے غیر ہو. وہ ہیں بے شک بشر، لیکن تشہد میں اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے. وہ جب آئے تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی. وہ جب آئے تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. کیا جب بھی کسی کذاب نے دعویٰ نبوت کا، کیا جب بھی کسی دجال نے دعویٰ نبوت کا، کیا جب بھی کسی مردود نے دعویٰ نبوت کا، کیا جب بھی کسی ملعون نے دعویٰ نبوت کا، تو پھر میدان میں ختم نبوت کے غلام آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دغې سلسلې د دغې زنځیر د نبوت اخیری کړی وه. هغې د ختم نبوت د باغ اخیری ګلاب و. هغې د ختم نبوت د امیل اخیری ملغلره وه. هغې د ختم نبوت د ماڼۍ اخیری زرینه خښته وه چې په هغې باندې قصر نبوت تکمیل ته ورسېد. هغې د ختم نبوت د دغې ګلدستې اخیری ګل و. هغې د ختم نبوت د کتاب اخیری باب و. هغې نه بعد د نبوت باب او کتاب بند. دا زمونږ ستاسو په کلکه عقیده وي. د هغې نه وروسته به بل نبي نه راځي تر قیامت، تر سبا پورې. قیامت به راشي، دا نظام به الله راونغاړي، خو لیکن بل نبي به حیثیت نبي به رانشي. هغې نه بعد څه قسم نبي نشته، نه ذویلي، نه بروزي، نه لغوي او نه اصطلاحي، نه عمومي نه خصوصي، نه کلي او نه جزئی، نه تشریعي او نه غیر تشریعي. لا نبی بعد. علیہ السلام ارشاد فرمائی زمان بعد علی الاطلاق څه قسم نبی دا بنه راځي. حضرات دی وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات دا د نبوتم دی، خدا د ختم نبوتم دی. بیا یو سړی را پاسي د انګریز په ایما باندې. تاریخ کې ډېرو خلکو د نبوت دعوی کړي دي، چونکې رسول الله صلی الله علیه وسلم علم د وحی علم و. هغې ویلي و چې زمانه بعد به 10 دجالان کذابان راځي، هر یو به دا زعم کوي چې ګنې زه نبي یم، خو زمانه بعد ګورې بل نبي نشته. دې کې اسود عنسي راغی، دې کې عبدالعزیز طرابلسی راغی، دې کې مسیلمة الکذاب راغی، دې کې اسحاق اخرس راغی، دې کې بیان بن سمعان راغی، دې کې حارث کذاب دمشقی راغی. حتی دا سلسله روانه وه.
چې دا فتنې چلیدي